مسواک چې هر یو وي نو په روزه کې د هغې استعمالول جایز دي، که هغه اوچ وي، که هغه لوند وي، که هغه هر قسمه وي. حامدا و مسلیا اما بعد. معزز سامعین، یو بله مسله ده، آیا مسواک په روزه کې استعمالولی شي او که نه؟ محترمو ډیرو ملګرو ته خو شاید د دې معلومات وي، خو بیا هم ډیر ملګري کنفیوز وي. هغې دې شش او پنج کې وي چې آیا دا مسواک چې هغه په روزه کې استعمالولی شي او که نه. ځکه ډیر خلک مونږ کتلي د هغې راسره په خپلو کې بیا لاندې وځي په دې اختلاف لانجه کې پراته وي چې هلکه مسواک استعمالولی شي او که نه، یا هغه مسواک استعمالولی شي چې کوم اوچ وي او چې کوم لوند وي په هغې کې ذایقه وي هغه نشي استعمالولی. نو آیا دا ټیک ده او که ټیک نه ده؟ محترمو مسله دا ده، مسواک چې هر یو وي نو په روزه کې د هغې استعمالول جایز دي، که هغه اوچ وي، که هغه لوند وي، که هغه هر قسمه وي. بعضې مسواک داسې بعضې خلک وایي چې هغه په هغه شاپر کې کیږي یا لوند وي او هغه استعمالې نو بیا خولې ته هغه خوند ځي یا دا ځي. نه محترمو، هغه خوند خو څوک تیری هم نه د مسواک والا، هغه خلک واپس توکي. نو دې وجې نه مسواک په روزه کې استعمالوي. دې نه علاوه هم انتهایي زیاتې فایدې دي. کوم مونځ چې په مسواک سره وشي نو د هغه په اویا چنده د هغه بغیر مسواک والا نه اوچت افضل فضیلت لري. نو بیا خو په روزه کې تاسو ته پته ده محترمو، یو څیز په اویا باندې ډبل کیږي، فرض په اویاو باندې کیږي. نو دا خبره ده. نو محترمو مسواک چې هر قسمه وي تاسو استعمالولی شئ.